غټ فضیلت دا دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه منوره کې 10 کاله قربانی کړې ده 10 کاله. بل فضیلت دا دی چې سیدنا علی رضی الله عنه دو قربانې کولې چا ورته وی دا دو قربانې ولیکي. نبی علیہ السلام وفات شوی وو دا یو د ځان د طرف نه کوم نو دا یو د نبی علیہ السلام د طرف نه کوم د مردگانو طرف نه قربانی کیږي. او دغلته امام ابو داود باب قائم کړي باب الاضحیه عن المیت او حدیث په کې دا ذکر کړی چې علی رضی الله عنه نبی علیہ السلام د پارم قربانی کوله. بل روایت کې راځي صحابه کرام تپوس کی چې ما هذه الاضواحی یا رسول الله دا قربانی څه چیز دی؟ نبی علیہ السلام و تو فرمایل سنت ابیکم ابراہیم دا ستاسو د نیکه د ابراهیم علیہ السلام طریقه را دې کې هم ته ملاویږي. پیغمبر علیہ السلام وی فبکل شعرة حسنه په ار وخت نیکی په ار وخت نیکی. موږ ته د نیکی قدر نشته د نیکی اهمیت قدر به موږ ته د قیامت پر از معلوم شي چې پلار به بچی ته نیکی نه ور کوي بچی به پلار ته نیکی نه ور کوي بیبي به خاوند ته نیکی نه ور کوي په دې قربانې باندې ته د ار وخت بدله کی نیکی میلاو شو. بل روایت کې راځي دا قربانی دون لوی عمل لې الله الله چې دا قربانی انسان په ساروی باندې چاړه کی خدا لاوی نظم کې ته نه دتلې چې دا قربانی د الله دربار ته ورسېده تاسو عمل دینو پدې کې اخلاص پکار دی. الله تبارک وتعالى فرمایي لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. نبینه بتوې خو دا ویني دی الله تعالی رسی دا غوخه تقسیمه خو دا غوخه الله تعالی رسی ستاسو دړنه کم اخلاص دي دا به الله تعالی رسی دا غوخه هم تقسیمه او دا ویني هم توې قربانه پورز د لوی اختر پورز د قربانه کولونه بلوي عمل نشته او دا ډیر زیات قبلیدون کی عمل دی. بیا د قربانه مسائل او جزئیات ته ډیر زیات دي ډیر خلک مغالطو کی اون جاین فیملی دا ناری ندی زنانه دی یو قربانی کوي زنانه ځان ته صاحب نصاب دی اری زنانه سره دونه کالیش تا چې پای قربانی واجب ده بیا مې یو قربانی کی. نو قربانی چې کم یو تن صاحب نصاب دی مالدار دی بیا روایت کې راځي چې څوک مالدار او د قربانی نه کولا فلا يقربن الى مصلانا دې د مون ادګا ته موتم نه رانځي کی. بیا قربانی چې دا نو دا د حلال مال نه کول پکار دي د حرام مال صدقې الله نه قبلي بلکې که یو تن د حرام مال نور شرکا او سره یو ځای کو ټول قربانی خراب شو. حتی که د یو تن په قربانی کې اخلاص نو د الله رضا نه و چې دې د پاره قربانی کوم تیر شوی کال مم کړي وا بل کال مم کړي وا کڅ کال نو کوم راترونه تربوران دا برا پورې خان دي نو زکه کومه نو د سره د نور شرکا او قربانیم صحیح نشو. نو لہذا په قربانه کې اخلاص دا ډیر زیات لازمی دی. بیا د قربانه ساروی اغم داسې ساروی چې هغه خوراک کولی شي اسکا کولی شي صحیح طریقې سره تلی شي ډیر ضعیف ساروی نه یو او ډیر ټپ ټیپم نه نو ساروی خ قتل پکار دی دانا چې بس اس طرح کې پټاو بس چار څنګه خو جو قربانی نه خو چی وی کو ونحر دا ونحر یو ماندار تاسو قربانی وکي دا قربانی چې دا د دې ثبوت قران او سنت سره دی
زمون په دې معاشره کې داسې افراد شتا ای د قربانۍ خلاف دي. مسٹر پرویز داغه هم نوا داغه هم خیال خلق اسلام آباد کې اوس کالر دی جاوید احمد غامی دی ډیر قابل سړی دی او خو بهترین سکالر دی او دې کې په غلطه دی هم د قربانۍ نه قائل د قربانۍ ثبوت قرآن او سنت سره دی. هغه دا وی چې را د دې په ځای باندې غریبانو سره امدادو کې دغه شانته نقد دا خدا سي مشوره ده لکه ته چې سار موز مکه او سار وختي منډه کې چې ته غریب ته سودا مودا راوړه نه اغم کوا غربا سره خپل تاون کوا.